چې کلم په مسلمانانو باندې او عمومي توګه په انسانانو باندې کلم سخت راشي، کلم یو تکلیف راشي او انسان څومره وسوي، طاقت وي، تابع وي، لاس رسیدل وي، پکار دادا چې به حیثیت اول مسلمان او دویم نمبر به حیثیت یو انسان د بل مسلمان او د بل انسان سره احسان کول پکار دی. او دا په دې تناظر کې عرض کول غواړم چې په سند کې او په بلوچستان کې او د مونږ کې پی کې په سوات او په شانګلا او په مختلفو علاقو کې چې څومره سیلابونه راغلي دي او څومره په هغې کې مسلمانان راګیر شوي دي، په هغې کې هغه غریبانان چې هغوی به هغه یو چتو د لرګو والا هغه چت هم سیلاب روان کړی دی، هغه د ناستې د کټوې نغری هغه هم سیلاب روان کړی دی، جوماتونه د الله سیلاب روان کړي، کورونه د بندگانو سیلاب روان کړي دي. د دې ځای نه مونږ سره دا یو چانس، یو موقع شته چې په داسې وخت کې د داسې بندگانو سره احسان او نیکی کول، دا د خدای پاک مینې له دعوت ورکول دي. د داسې خلکو مرسته کول، مرستې د پاره او تعاون د پاره او احسان د پاره مختلفې طریقې وي. ما اوس تا څه کولی شو؟ ما او تا دا کولی شو، صوفیه کرام فرمایي چې چا ورځې او یا ځلې د نبی پاک امت دپاره د خیر دعا وغوښته او یا ځله چې خدای امت محمدي ته خیر کې، خدای امت محمدي په هدایت کې، خدای سیلاب زدگانو ته خیر ورکې، تکلیف نه بچ کې، بارانونه نور په ودرې، خدای ته رحم و کرم په وکې. دا دعاګانې چې چام امت محمدي دپاره وکې، علما صوفیه کرام لیکي چې چا په خوله باندې دا روټین جاری شو چې د حضور مبارک امت دپاره ورځې او یا ځلې دعا وغوښته، دا انسان به خدای پاک د ابدالو مرتبه ور نصیب کړي. انسان ته د ابدالو مرتبه دا څه وړه مرتبه نه ده، د اولیاء کرامو یو مرتبه ده، هغې ته د ابدالو مرتبه ویلی شي. او ابدالو مرتبه په څه باندې میلاویږي؟ سجدیم خپل مقام لري، ذکر اذکارم خپل مقام لري، استغفارم خپل مقام لري، خو د ابدال مرتبه ته انسان د رسیدو دپاره یو عمل دا دی چې هر وخت امت محمدي د خیر دپاره دعا کوه، او دا احسان دی. مونږ دپاره یو احسان طریقه د سیلاب زدگانو سره دا ده چې هغوی دپاره مونږ د خیر دعا وکړو، او دا دعا و چې رب کریمه که ګناه وي بخشش نصیب کې، او که امتحان خدای امتحان کې بس نور کامیاب کې، دا دعا ورته کولی شو. دویم نمبر احسان طریقه دا ده چې د چا رسایی کېږي، هلته د چا د جان رسایی کېږي، د جان رسایی پکار ده. او دریم نمبر طریقه دا ده چې د مال رسایی پکار ده. هغوی ته دوه ټیمه روټۍ څه چې په دغې 2 هفتو کې به یې 2 ټیمه روټۍ خوړلې هم نه وي، هغوی سره مالی تعاون پکار دی. او د مالی تعاون مختلفې طریقې بیا مونږ تاسو سره شته دی. مختلف با اعتماده فاونډیشنز دي، مختلف با اعتماده ټرسټونه دي، او ورسره د حکومت چې کومه د ورځ نیمه کې پالیسي ده چې مختلفو بینکونو کې تاسو یو اکاونټ ته حکومت جوړ کو، په هغې اکاونټ کې تاسو پیسې جمع کولی شئ، د حکومت په ذریعه باندې د هغې رسایي کېږي. ته خپل طرف نه خپل احسان وکړه، رسایي رسیدل نه رسیدل، امانت کې خیانت کول نه کول، دا د هغې خلکو کار پوه شه. خو انسان به خپله د احسان د سوچ پیدا کوي، انسان کې ماده د احسان پرته ده، ځکه چې انسان دا جوړ د احسان نه دی، او احسان چې د رب ذوالجلال د هغې مراتبو نه ګرځولې ده چې د کم انسان کې د احسان احساس پروت وي، او ماده او ضمیر د احساس والا او د انسانیت والا پروت وي، دغه انسان ته خدای پاک خپله مینه ور نصیب کوي. یاد ساتئ د خدای پاک مینه د ډېره زیاته د عظمت والا مرتبه ده، ځکه چې
مونږ د قرآن کریم او د احادیثو مبارکو په رڼا کې چې مونږ دغه یوې نقطې ته سوچ وکړو چې د رب ذوالجلال مینه کې کم کمال پروت دی نو د هغې کمال اندازې دپاره بیا کافي وخت درکار دی خو دومره به زه ضرور ووایم چې د مونږ ستاسو د هغه سیلاب زدګانو دپاره ضرور د دعا احسان پکار دی جانی احسان پکار دی مالی احسان پکار دی او داسې به څوک هم نه وي چې د هغه سره 100-200 روپۍ نه وي که چرې مونږ دغه د احسان د معامله د 100 د 200 پو شروع کړو نو شاید چې په دغه پاکستان کې د ډېرو خلکو په دغه 200 باندې د ډېرو خلکو کار وشي په کار دا ده چې مونږ دا څیز په ځان کې پیدا کړو مختلف کم ټرسټونه دي نوم یې ناخلم چې فلان کیلا یا فلان کیلا هغې کې به د چا طرفداري وشي خو لیکن د الله د رضا دپاره د دغې سیلاب زدګانو او دارنګې چې کم محتاج خلک دي د هغې په دې وخت کې اشد ضرورت دی خو دې خبره باندې هم سوچ په ضرور پکار دی چې په تېرو ورځو کې کرونه تېره شوه ټول خلک ټوله دنیا یې وخوځوله بیا زمونږ په سیمه باندې اوس هم روانه ده او لګیا ده د ډینګي وایرس خواره دي ډېر شهیدان شول ډېر مریضان په هسپتالونو کې کورونو کې پراته دي او به اوس فی الحال حالیه سیلابونه به مونږ تاسو باندې رالل سوچ هم دا پکار دی چې دا وجه څه کیدی شي دا ولې نمبر په نمبر باندې مشکلاتو کې مونږه پنساویږو په مشکلاتو کې مونږ راګیریږو د دې یو وجه هم بله نشته سوا د دې نه چې مونږ د خدای پاک د رحمت نه لرې شوي یو او د خدای پاک د رحمت نه لرې کېدو دغه یوه وجه ده چې مونږ صبح او شام د خدای پاک نافرمانیانو کې مبتلا یو مونږ د بل مسلمان د خپې وهلو کې مبتلا یو د بل مسلمان د غیبت او د هغه په عزت کې او د هغه په سوچ او په فکر او په ضمیر کې چې څومره کوشش او هلې ځلې کولی شو مونږ چېرته کسر پکې نه دی پرېښودی هغه سجدې چې سحر جماعتونه به د منځګزارو نه ډک وو اوس د سحر په جمع کې 3 پکې مشران ولاړ وي او 2 پکې داسې دینداره طبقې والا ولاړ وي او یو 2 کسان پکې هغه کسان ولاړ وي چې چېرته غلطۍ کې د سحر راویښ شوی وي هغه جماعتونو کې هغه د سحر سجدې چېرته لاړې او هغه د شپې هغه ذکر اسکار او د ورځې هغه تلاوتونه چېرته لاړل زمونږ ستاسو په دغې حال باندې ضرور سوچ پکار دی چې دا ولې کله کرونا راځي کله ډینګي راځي کله سیلابونه راځي بنیادي څه وجه کېدی شي یاد ساتئ مونږ د خپل رب د در نه باغیان شوي یو د خدای پاک د در نه مونږ لرې شوي یو او دا د څوک نه وایي زه نیک یم او زه داسې یم زه داسې یم هر یو انسان د رب ذوالجلال د در نه څوک لږ لرې او څوک ډېر لرې او څوک سم ور ډېر لرې د ګناهونو په لپیټ کې مونږ راغلي یو او دام د رب ذوالجلال یو احسان دی په مؤمن باندې چې مؤمن باندې کلم تکلیف راشي مؤمن باندې کلم تکلیف بیماری غم دک او درد راشي خدای پاک احسان بیا هم دا دی چې دا دک درد بیماری سیلاب زلزله دا د ما د استاد ګناهونو د وجې نه وي خو که چېرې را باندې راهم شي مهربانه او کریم ذات دا دی چې ګناهونه هم را سره معاف کړي که سر را باندې راولي نو ګناهونه راته معاف کړي او دغه انسان په دغه یوټرن کې واپس را تاوېدو دپاره رب ذوالجلال مونږ تاسو باندې مختلف قسمه حالات او واقعات راولي د دې د وجې نه د احسان معاملې سره سره لکه څه مونږه 2-3 خبرې په دې باندې وکړې په دې باندې هم ضرور سوچ پکار دی